په دنیا کې نن نړیواله ورځ لمانځل کیږي عالمي یوم ماحول، یعنی د ماحولیاتو نړیواله ورځ په ټوله دنیا کې لمانځل کیږي. لمونږ سره په سټوډیو کې موجوده دی زموږ درون میلمه سید خان اچکزی صاحب، سیدی نائب ناظم اعلی جنگلات بلوچستان دی. تر ټولو له مخه زه درون میلمه ته ښه راغلاست وایم او تو درکلی وایم چې دوی ټایم راویستی په دې نن ورځ باندې. نو سید خان اچکزی صاحب، ویلکم ټو د شو. نو دا راته ووایه چې نړیواله ورځ چې کومه ده دا نن چې لمانځل کېږي د ماحولیاتو په حواله سره 5 جون، دا چیشتي اولي لمانځل کېږي. دا د ټولو د مخه مشتي و ټیم ته زه ډېر شکریه ادا کوم چې تی و موږ ته دا موقع راکړه چې پر دې ورځ په حواله سره موږ تی سره وګایو، موږ تی اورېدونکو ته دا پیغام ورسوو او د دې ورځې په مناسبت په دې ضرورت باندې موږ وګایو. اصل کې دا 5 جون داسې دی چې دا په 1992 کې یو ډېر غټ په برازیل کې خلک سره یو ځای سو، دنیا سره یو ځای سو. هغوی په دنیا کې داسې تبدیلیانې را روانې دي، داسې ناجوړیانې را روانې لکه اوس یو مخ ګرمي راسي، یو مخ بارانونه شروع سي، وطنونه برباد کی، ګرمۍ راسي. پخوا په ژوند کې دومره ناجوړیانې نه وي لکه نن سبا چې کومې ناجوړیانې دي، د سینې ناجوړي ده، د سترګو ناجوړي ده، ډېرې ناجوړیانې راپورته سوي، ډېرې په دنیا کې تباهیانې وسوې. نو د دنیا مشرانو دا ټیم، د دنیا مشران دا فیصله وکړه، دا سوچ یې وکړي چې بای موږ به سره یو ځای کېږو. دا په جون کې د دې میټینګ سره وسو چې بای موږ به هر کال دا ورځ ولمانځو او خلکو ته به دا پیغام ورکو چې بای که موږ نور خپل د موسم خیال نه وساتي موږ به ډېره تباهي په خوا ولاړ سو. جی بالکل یو جان مننه. نو سید خان صاحب راسو دی بل سوال خطا سی موسمیاتي تبدیلی، کلایمیټ چینج، موسمونه بدل سولو، د دې اثرات چې کوم دي هغه څه ولوېدلو، بالخصوص د بلوچستان په سیناریو کې، د بلوچستان په تناظر کې د دې څه اثرات ولوېدلو؟ د دې څنګه چې ما والله خبره وکړه چې دنیا دا ټیم چې موږ یو لفظ استعمالوو انډسټریل ریولوشن، دنیا چې والله برطانیه او فرانس وغیره دې خلکو ترقي خو وکړه، یو مخ د بېدریغه درختې کاټولې، دریاوې خراب کې، سمندرونه خراب سو، ماحول خراب سو، په هوا کې داسې دودان جمع سو چې یو دم په ماحول چې انسان کم ژوند کوي په هغه ژوند کې ډېر تریخوالی راغلی. اول چې دی مثال د ستا د بلوچستان سره واخله، ته چې اوبه پیدا کړې دا ټیم اوبه پر 1000 فوټه لاندې دي، ته به ټینکۍ په پیسو باندې اخې، معمولي کیسو باندې تاله ناجوړیانې را روانې دي. زموږ کوم په انګریزي کې هیومن سیسټم ورته موږ دومره کمزوري سوي د یوه زکام د یوه دغه نسو کولی، برداشت نسو کولی. نو بالکل بلوچستان لدې څخه ستاسو په خیال متاثره ولې سولې؟ دلته خلکو د قدرت هغه نظام چې کوم دی هغه خپل لاسه وچېړلی، درختې کاټ کړلې، ځنګلات ختم کړلو او له درختو سره هغه ماحول سره مینه نه وساتله. آیا دا وجه ده که څه بله وجه ده؟ بالکل اصل خبره دا دنیا چې موږ ته الله پاک راکړ دا د الله یو امانت دی. په دې کې که درخت دي، که په دې کې که حیوان دي، که په دې کې اوبه دي، که په دې کې ستا خوراک دی، ایون دا کوم چې موږ خوراک کوو که موږ د دې په صحیح معنا باندې استعمال نه وکړو، که موږ د درختو حفاظت نه وکړو، که موږ د اوبو حفاظت ونه کړو، نو دا هغه ټول زموږ هغه غلطیانې دي چې موږ نن دا پوینټ ته راوستلي یو. اوس که موږ اوبه یې هم د مځکې د 1000 فوټه سره راباسو، لیکن په کورو کې ډېر بېدریغه استعمال کېږي، ستا په واشرومانو کې، ستا په کچنانو کې اوبه بېمانه استعمال کېږي. بالکل ګاډیانې په مینځو په خلکو سره دارو جان ستنه چې مثال کې طور بس درخت صدقه جاریه ده چې درخت لګونګ ثواب لري. نبی پاک صلی الله علیه وسلم پر موقع باندې ویلي ولکستا په لاس کې درخت ای اور ورځ د قیامت در باندې راسي، ته به دې نه کوې، ته به دا درخت لګې. او پر بل ځای باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ته د سمندر، ته د دریا پر غاړه ناستې او اوبه به ته دون استعمال ستا ضرورت نو د دریا پر غاړه ته ناستې به نو څونه اوبه. لیکن نن سبا موږ په کورو کې اوبه څنګه استعمالوو؟ جی بالکل درخت ختم کې، اوبم ختم کړي، شنزګم ختم کا لخپل لاسه. اوس راځو دی خواته سید خان صاحب، تاسو دا راوښیاست زه وطن یار خلجي یا ته سید خان صاحب یا بل څه کولی شو حکومتي سطح باندې موږ بیرته آیا دا ماحول کې
بهتري راوستلی سو او که یې دا ماحول تباه سو اوس د بهتري گنجائش بالکل نشته او کستنو بیا زه څه کولی سم او حکومت سطح باندې حکومت څه کولی شي. جی ډیره ښه خبره ده. هغه پروګرام په پښتو دی، هغه فارسی کې وای ډیر احمد درست احمد، یعنی مطلب دا دی کته اوسم راپورته سوی اټس ناٹ ټو لیټ، ډیر نه وخت نه دی خو اوس هم موږ سي ایون په کښنی خبر عمل وکړو، موږ خپل په مذهب په اسلام باندې عمل وکړو، موږ د مشران په خبرو باندې عمل وکړو، موږ به دا سوچ کوو چې موږ یو لفظ انګریز جوړ کړی دی سسټینیبل ورته وای، دا قران پاک وایي سسټینیبلیټي لفظ په قران پاک راغل هغه وایي ته به هر شی دومره استعمالي ته به د سبا او بچان ته ګورې کته نه به استعمالي دا به ته دارنګ استعمالي چې باید دا به د استعمال سبا ما د بچان امانت هم پاتسي، کته خوراک استعمالي ته به دارنګ استعمالي ستاسو د بچانو پاتسي، کته په دنیا کې کچره جوړې ته به دا سوچ کې کته پلاستیک استعمالي ته به دا سوچ کې سبا دا کچره ما د بچان لپاره تاوان ده، ایون کته نن درخت ولګي هغه درخت سبا ستاسو د بچان پر سادار جوړ دی سي. نو حکومتي سطح لو خبره موږ ورته وای شعور ورته وای موږ ورته وای تعلیم چې ستا په تعلیم کې ته راولاړ سي موسمیاتي شیان واچي کښنیان پر کښنی لیول باندې په داسې خبر سي چې باید زموږ موسم د خرابۍ په خوا روان دی، زموږ موسم د ناجوړۍ په خوا روان دی، د ډېرې ګرمۍ په خوا روان دی. په تعلیم کې ته کښنیان ته دا شعور ورکړي چې موږ چی کولی سو دغه سات حکومتي سطح باندې منصوبه بندي دي جوړه سي، شهري صفایي دي جوړه سي، پر پلاستیک دی پابندي ولګیږي. اوس لکه موږ ډېر ښایسته څو ځایونه په وطن کې پاتسو که زیارت ته ولاړ سو موږ ته هېڅ ولاړ سو درخت هلته موږ ته یې کاټو اورونه موږ بلوو کچرې موږ هلته غورځو پر دې باندې یو قانون جوړ سي څونه سخت قانون جوړیږي هغه ملکونه صفا دي. اوس موږ ته هم انسانان یو په یورپ کې انسانان ناست دي دغه ملکونه ولې صفا دي؟ دا مطلب لازمي نه دی چې هلته به فارست ګارډ ولاړ هلته به پولیس والا ولاړ چې به لیویز ولاړ د ولس خپله ذمهواري وي خپله ذمهواري بالکل. نو سید خان صاحب راځو دې خوا ده دا خو حکومت په سطح او عام یو وګړی یو انسان څه کولی شي، خو لیکن که د کور په سطح باندې موږ راسو نو په کورنۍ سطح باندې موږ څه کولی شو، بالخصوص موږ زنانې چې کومې دي هر ماحول له تحفظ دپاره څه کولی شي؟ ماشاءالله دا ډیر امپورټنٹ ډیر لازمی خبره ده ورته چې د زما خوند زما مند دا ټول په غور دا شی واوري. په انګریزي کې یو ډیر ښایسته دغه دی هغه وایي چې بایي که هر سړی خپل د کور مخ جارو کې په دنیا کې به کچره نسي پاتو. اوس د زنانو سیره واخو د کچن سیره واخو د هغو د خوراک سیره واخو. اوس که زنانې مثال موږ د په انګریزي کې ری یوز ورته وایي دوباره استعمال ورته وایي ریسایکل ورته وایي ریډیوس ورته وایي. ریډیوس مطلب دا دی که ته اوبه ستا مثال کې طور په 3 ګلاسه باندې ستا لوښي مینځل کېږي ته سوچ وکړه دا به زه په 2 ګلاسه باندې مینځم. ری یوز به دا ته وایي که ته مثال کومې اوبه دي ستا د کچن اوبه دي یا ستا د کپړو اوبه دي په هغه کپړو وبسته اوبه ضایع سولې ته زه په سرای کې پاشي هم کوم نو ته د ټینکۍ په اوبو باندې مه کوه تاسو په کوم کپړو باندې په کوم اوبو کالي مینځلې دي هغه اوبه راوخت په سرای کې پاشلې چې د موږ ری یوز وایي. نو که ستا په کور کې خوراک جوړیږي ته سبا مثال ستا بچان ستا کور مثال 2 ډوډۍ خوړلی سي نو دا لازمي ته 5 ډوډۍ ته پیسې لري دا لازمي ته 5 ډوډۍ راغړ نور په کچره کې ته سکه دا هر کته سالن جوړې هم به په احتیاط باندې کوي. نو که ستا په کور کې مثال ستا په کمره کې په کچن کې بل پالتو لګي ستا په واشروم بل پالتو لګیږي د دې بلب ته په دې خبره څه چې باید دا پر حکومتي سطح باندې غټ بوج راوړي په کومه کمره کې شنان سکول ته ولاړ کښنیان کمره ده بلپان بند کړي ګیس ایکسټرا مه استعمالوي په کمرو کې ایکسټرا پنکې لګیږي هغه بند کړي په کښنی سطح چې په هر کور کې د حفاظت سټارټ سي یقین ومنه مثال په پاکستان کې په لکو کورونه دي نو بچونه بجلی بچت سي څومره ګیس به بچت سي څومره به بچت سي. نو سید خان صاحب راځم دا یو بل سوال خواته دین اسلام و موږ د صفایي د پاکیزګي درس راکوي اوایي صفایي نصف ایمان دی. نو په دې هکله دا ماحول سي تباه کیږي درخت په حواله تا خبره وکړه چې دا صدقه جاریه ده دا درخت د انسان لپاره دومره لوی ثواب چې کوم دی هغه لري. نو په دې کې سنن موږ درختې کاټ کې ماحول هم تباه کړی خراب هم کړی تا یو ډېره ښه خبره وکړه چې موږ واپس پخواني دور ته راتلی سو او موږ کولی سو چې خپل ماحول بیرته بهتره کړو. نو په دې هکله به زه دا درته وایم علما کرام زموږ په معاشره کې یو ډېر اهم مقام لري او یو اثر لري معاشره باندې یو اثر لري. همدارنګه اساتذه کرام چې کوم دي
هغه هم یو اثر لري ماشومان سره دوی درس او تدریس ورکوي. نو ته دا راوشه سید خان صاحب سي علماء کرام او اساتذه کرام د دې ماحول د بچاولو لپاره د بهتري لپاره څه کولی شي؟ ماشاءالله دا خو د چا پرچم ډیر اهم پیلر د زموږ د ژوند اسلام زموږ هغه لاره ده، موږ ته لاره ښیي چې باید موږ به دا ژوند څنګه تېروو. پر دې دنیا باندې الله پاک په زرو قسم مخلوقات جوړ کړي دي، که د ځمکې پر سر دي که په اوبو کې دي. و انسان ته الله پاک اشرف المخلوقات ویلي دي. نو ماشاءالله الحمدلله موږ اشرف المخلوقات یو، یعنی کې موږ هغه مخلوق چې د ټولو مخلوقاتو موږ یې بالای شو، موږ ته شعور راکړی دی. اوس د حیوانات څخه شعور نشته لکه زموږ سره سیسته، موږ ته شعور راکړی دی. اوس الله پاک موږ ته ډېر کلیر پیغام راکړی که ته په دې دنیا کې یې کنه کتا درخت ولګو دا د قیامت پورې تا ته ثواب درسي. یعنی کې اسلام ډیر شایسته پیغام راکړی. بیا چې موږ علماء کرام لراسو، اساتذه لراسو، نو د علماء کرام خاص کر موږ د جمعې خطبه ورته وایو. که د جمعې په خطبه کې علماء کرام د دین دنیا سره دا خبرې هم وکړي، دا پیغامونه هم ورکړي چې بای موږ دا ټیم چې په 2000 دغه کې موږ په 2026 کې ناشتو، زموږ موسم کومې خواته ولاړې، زموږ ګرمي چیرې د کم ځای ته ورسېده، زموږ اوبه کم ځای ته ورسېده، بارانونه نشته، خوشحالي ده. نو ظاهر خبره ده چې دا تاوانونه کې پیښ شوي د دغه انسان چې په مځکه د وجې پیښ شوي دي. نو که د ده له وجې پیښ شوي دي دغه انسان یې برته بچاولی سي. دغه علما چې د کفایت شاري خبرې وکړي، که ته په کور کې اوبه استعمالوئ، په کور کې ته یو شین کښتۍ ولګوئ، په کور کې ته یو کوچنی باغباني یو کوچنی درخت حالانکې کور می پوخي په گملا کې ولګوي، د دې هم په کور کې حساب راځي. ته په کور کې 4-5 گملې کې د خبره دا ستا لکه تا چې پر ایسی لګولې، تا ته د ایسی ټنډک درکې. نو د علماء کرام ډېر غټ رول خاص کر د خطبه په ټایم باندې، خاص کر د سپیکر نصیحت په ټایم باندې، خاص کر د استادانو او ماشومانو ته دا پیغام ورکړي چې بای موږ ته د کفایت شاري سوچ کار واخو او را روان وخت موږ بچاو کو چې موږ نن دا سوچ وکړو چې بای زبر د سبا د لپاره کم سوچ دم، زبر الله د لپاره کم سوچ دم، زبر د دنیا د لپاره کم سوچ دم. کفایت شاري ماحول خبره وکړه، په هر شی به انسان ډیر په سوچ سمجھ کې قدم اخلي او موږ به دا دنیا ډیره خوبصورت ډیره شایسته ساتو، بجای چې دا موږ ځان ته مشکل کوو، ځان ته سختو، ځان ته ګرمۍ جوړو، ځان ته طوفانونه راولو، موږ ځان ته ډیره شایسته جوړول شو. جی بالکل ګران اوردونکو زو دا یو بریک خواته